الذين يبخلون ويأمرون الناس بعضی کسان هغه دي يبخلون بخل کوي ويأمرون الناس او خلق ته حکم کوي بالبخل د بخل د دې آیت شان نزول څه دي يهوديانو غیر مسلمه اغیله الله پاک الهامي کتابونه ورکړو په هغه کتابونو کې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د نبوت خبره وا د نبی رسول الله د رسالت خبره وا د اخیری پیغمبر ټول خبره پکې وي او اغي د خپل علم پټ کړو خلکو ته نه بیانو اسنه دا بیان کو بیا خلک زمون خبره نه مني نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې ایمان وروړي الله آیات نازل کو خدل ته بخل کې دا عموم دی دا مال تم شامل له او دا علم تم شامل له چې تاسو په مال کې شومتیا نه کوي او تاسو په علم کې شومتیا نه کوي کوم علم د سره د کوم زده کړه دا کوم پوهه دا یو مسله د زده کړه بلته او خیا هم دا غران کې تاسو مال له الله مال درکړي دي نو دا خلکو لور کا په دې کې بخلو مکوا ځکه هر سار ابو هريره رضی الله عنه فرمای هر سار یو فرشتہ راځي او اعلان کوي الله کم خلق چې ستا په نوم باندې ورکړه کوي الله اغله دې بدله او جزا ورکي او الله کم خلق چې بخل کوي شومتیا کوي مال نه لګي الله دی تباہ برباد کی دا مال تباہ برباد کی روزانه نو کوڅو کو چې د پرشتي د خیرونه بچ شمه د خپل وس مناسب ضروری نه ده یو سړی ویره ما سره پیسې نشته مون پدې تم یو چې ما سره بل لکونه روپې راځي نو زه بیا داغه نه د الله په لار کې ورکوم نه ما سره 100 روپې دی پدې کې زو 100 روپې ورکول شم کنه 100 روپې ورکول شم کنه یو غریب به کار روان شي بغیر د غوښتنه زه چاله ورکم هغه امداد وکم الله بر دې په ډبل بدلی درکې نبی صلی الله علیه وسلم ډیر کم قسمونه خوړلې دي او په دې خبره قسم خوړلې دي چې څوک د الله په لار باندې او د الله په نوم باندې الله په لار کې پیسې لګي سخا کوي نو د مال به قسم په الله چې دا بسی واکیږي دا به کمیږي نه نبی رسول الله خبر اسم رښتیا ده خو چې بیا قسم وکړو هغه نور تحقیقي شو نو د الله په نوم باندې لګول سره مال کمیږي نه بلکې مال سګيږي سی واکیږي زموږ مندو او حدیث شریف ته وی السخی سخی څوک ته قریب من الله دا به الله ته نږدې وي قریب من الجنه دا به جنت ته نږدې وي قریب من الناس دی به خلکو ته نږدې وي بعید من النار دی به د اور نه ډیر لري وي البخیل بخیل څوک دی بعید من الله د الله نه بلری وي بعید من الجنه د جنت نه بلری وي بعید من الناس د خلکو نه بلری وي قریب من النار اور ته نږدې څومره سخت وعید دی مېتمن نن سبا شومتیا مونږ دور رانوتی دا چې پیسې څومره سیوا کیږي نو زم چې یار دا لګړي رقم دا جمع کومه الته بغرید د لوګنه تړتي کی خیر د خو پیسې زو جمع کما نه د خپل نوړې بل چا سره نیمه کا تو ګور دا الله د رحمتونو باران کوي کنه تاسو لک په دې تجربه وکړه د الله په نوم باندې شیخ ادریس فرمایي څوک چې درې کار کوي روزانه الله بر زندگی بهترین کی بهترین لومبي روزانه سل پر استغفار وکوي روزانه سل پر استغفار دویمه روزانه به قرآن سن سي تلاوت کوي یو صفه دی ولې نه روزانه د بزن باندې لازم کې او دریمو د خپل وس مناسب روزانه صدقه 100 روپے دی ولې نه خو روزانه صدقه دا درې کارونه څوک کوي دنیا به هم خېستي او آخرت به هم خېستي فالذین يبخلون ويأمرون الناس بعض کسان دي خپلم بخل کوي ويأمرون الناس خلق ته وي بالبخل د بخل تلقین کوي الکه تاسو کې پیسې خرج کی ځان لیونه جوړ کړی دي ملګوا دا تاسو کې بیا ورستو سکه استا بچي بس کوي دا بس کوي دا بس کوي او دا بس کیږي خپلم بخل کوي نور تم د بخل تلقین کوي امر کوي ويكتمون او پټي ما اغسو آتاهم الله من فضله چې دی الله ورکړي د خپل فضلنا واعتدنا مون تیار کړی دي للکافرین د کافرانو د پاره عذاب مهینا شرمناک عذاب والذین ينفقون هغه کسان چې خرج کوي اموالهم مالون خپل رئاء الناس مال خرج کوا او دې خبره خیال ساته رئاء الناس نه بنه کې ګوره خلکو ته خودنه نه کې واځي خلک خرج کوي د خلکو ته خودنه د پاره قیامت پر به الله وي چا د پاره صدقه کړي ورس دا غنه واړه ما د پاره نه وکړي د الله د رضا د پاره وکړو اخلاص بنیادی سید مجد مندو یو روپے ورکا او په اخلاص ورکا الله به دا ډیر بدل درکې لکونه ورکا خو نوم نهادو د نمایشو د شهرت لپاره دی وکړو اس بدل نشته بلکې داغي الټا عذاب دی دې وجنا والذین ينفقون هغه کسان چې خرج کوي اموالهم مالون خپل رئاء الناس خلق ته د خودنه لپاره ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر نه په الله ایمان لري نه په آخرت ایمان لري ومن يكن الشيطان له قرينا هغه څوک چې ملګرتیا کوي د شیطان فساء قرینا دا ډیره بد ملګرتیا ده ډیره بد ملګرتیا ده وعبد الله بندگی کوي د الله تعالی ولا تشركوا او شرک مر کوي به شيئا فايش کی الله سره وبالوالدين احسانا مور بلار سره احسان کوي وبذل القربى رشتہ دارانو سره سلوک کوي والیتاما والمساکین یتیمانانو مسکینانو سره سلوک کوي تعاون کوي والجار ذل القربى نزدیک وندي سره والجار الجنوب لری گاوندي سره والصاحب بالجنب او د اړخ گاوندي سره وابن السبيل او مسافر سره امداد او تعاون کوي وما ملكت ايمانكم واغج تاسو مالکان ین تاسو وین غلامان ان الله لا يحب بشک الله نخو من اغسو کان مختارا
کبیرن چاغا لوی کون کې دي فخور خپل استاینه کون کې دي الذين اغسان يبخلون چې بخل کوي ويأمرون الناس او حکم کوي خلکو ته بالبخل په بخل سره ويكتمون او پټي ما اغسو آتاهم الله من فضله چې ورکړي الله پاک دلا من فضله د خپل فضلنا واعتدنا او تیار کړي د مونږه للکافرین د کافرانو د پاره عذاب مهینا شرمناک عذاب والذین اغسان ينفقون چې خرج کوي اموالهم مالون خپل رئاء الناس خلقو ته هودن د پاره ولا ينفق ولا يؤمنون او ایمان نه لري بالله په الله باندې ولا باليوم الاخر او نورس په آخرت باندې ومن يكن الشيطان له قرينا او هغه څوک چې ملګرتیا کوي د شیطان فساء قرينا پس دا ډیره بد ملګرتیا ده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين